حج کې 3 فرایض دي. احرام تړل، دارنګې چې کوم دی نو طواف د زیارت چې ورته وایي او وقوف عرفات. دا 3 څیزونه موږ پرون ویلي وو، دا حج کې بیان شوي. اوس د 10مې ورځې متعلق خبره موږ بیانو چې په 10مه ورځ باندې به څه کولی شي. د 10مې ورځې متعلق خبره موږ بیانو چې په 10مه ورځ باندې به څه کولی شي. د 10مې دا شپه چې کوم ده نو دا په مزدلفه کې تیره شوه او د سبا په وخت کې وقوف مزدلفه دا واجب دی. بس ساعت او سلامحات بنده ودرېږي، وقوف وکړي، دعاګانې وغواړي چې لږونده کې رڼا ولګي، بس بیا را روان شي مینا ته به راځي. اوس د مزدلفې نه مینا ته راتلل چې کله مینا ته راورسېږي نو ته به 3 کارونه وکړي. یو دا وقوف مزدلفه ځان له واجب دی او 3 کارونه به نن ته کې نو دا هم واجبات دي کې راځي. لومبی نمبر باغی کې دا دی چې ته به شیطان ولي. غټ شیطان ما ته پرون ویلو چې شیطانانو غاړې نه رادن نشي، نو لومبی وړوکې راځي، بیا 2م ورپسې راځي او 3م نمبر غټ شیطان دی دا بولی. بیا د هغې نه بعد د شیطان د ویشتلو نه بعد بیا به چې کوم دی نو ته قرباني وکړي. بیا د هغې نه بعد ته به خپل سر کټا کړي. نو دا 3 واجبات په ترتیب باندې شو. اول چې کوم دی نو شیطان ویشتل، بیا قربانی کول او بیا سر کټا کول. دا 4 واجبات تا ادا کړل. 4 واجبات دا ستانه ادا شو. ولی بیګا د شپې دی وقوف مزدلفه وکړه د سبا په وخت کې او دلته کې چې کوم دی نو 3 واجبات دی وکړل نو 4 شو. یو واجب چې کوم دی نو د صفا او مروه په مابین کې سعی کولی. خلک طواف زیارت نه بعد چې کوم کوي او یا په قران کې د طواف نه مخ کې کوي، یو عام طواف وکړي او هغې سره چې کوم دی صفا مروه وکړي. او یو چې کوم دی یو واجب هغه په اخیره ورځ باندې چې کله بنده د بیت الله نه واپس کیږي کم طواف چې کوي دغې ته طواف ودا وایي او طواف دا واجب دی. ښه طواف ودا ورته وایي. د حج نه بعد هر یو طواف چې اخیري وشن دا طواف ودا دی، خو افضل دا دی چې بنده طواف ودا په اخیره ورځ باندې وکړي. ښه افضل دا دی. ګینې د حج طواف زیارت چې دی وکړو، صفا مروه دی وکړه او د دې نه بعد دی یو طواف په دې نیت وکړي دا زما طواف ودا دی، بس تانه ساقط شو. خو افضل خبره دا ده، علماو لیکلي دي افضل چې بنده په اخیره ورځ باندې راځي او بیت الله شریف پرېږدي، په هغه ورځ باندې طواف وکړي، دغې ته طواف ودا وایي. د دې به ډېر خیال ساتئ. دا 6 شو. اوم نمبر واجب دغه 3 کارونه په ترتیب باندې کول زمونږ د امام صاحب په نیز باندې. اول شیطان ویشتل، بیا قربانی کول او بیا سر کټا کول. نو په 10مه ورځ باندې وستا 4 کار شي: شیطان ویشتل، قربانی کول او بیا سر کټا کول. او بیا عام طور زمونږ حاجیان
هلته راشي ان طواف زیارت هم په دغه ورځ باندې وکړي. که په دغه ورځ نه بله ورځ هم کولی شي، که بله ورځ نه بله ورځ هم کولی شي، د شپې هم کولی شي، د ورځې هم کولی شي، خو غوره دا ده چې په دغه ورځ باندې وشي، په دغه ورځ باندې وشي. نو بس تا چې کوم دی نو د حج هغه غټ ارکان برابر شو. اوس 11 او 12 ورځ او د دې د شپې په مینا کې تیرول دا سنت دي. او په 11 ورځ باندې د زوال نه بعد، په 12 ورځ باندې د زوال نه بعد 3 واړه شیطانان ویشتل دا لازمی دي، واجب دي. دا خو په آرامه کې راځي کنه، خبره باندې پوه شوي. نو په 11 او 12 د مینا کې چې خلک دا 2 ورځې بیا تیری، دا د شیطانانو د پاره، او د شپې حصه په مینا کې راوستل دا سنت دي. خیر دی که دغه ورځو کې بنده پکې بلډینګ ته راشي کپړو مپړو بدلول یا اسې یا چېرته لوړ راشي پکې جایز دي، خو لیکن د زوال نه بعد به دغه شیطانان وړي. بیا په 14 ته پاتې کېدل دا افضل دي، مستحب دي. نبی علیہ السلام پاتې شوی فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی ومن تأخر فلا اسم علی. په 12 چې شیطانان ویشتل نو که ته وایې چې نه بس زه ځمه، نو بیا به د نور د پریوتو نه مخکې د مینا نه راوځي. او که د 14 شپې په تا باندې نور پریوتې ده او دلته کې ولایوي مې، نو بیا به 14 ته پاتې کېږي. بیا په 14 باندې څه ټیم ویشتل پکار دي؟ نو بعضې علما وایي چې سار هم ویشتی شي، خو افضل نه دي. افضل د امام صاحب په نسبت باندې بیا بعد زوال دي. نو چې په 14 ورځ باندې زوال وشي او شیطان دی وویشته، نو بس تا حج خلاص شو، بس اوس کور ته راځه، خبره ختمه شوه، بلډینګ ته راځه. دا د حج متعلق اسانې خبرې وي چې ما تاسو ته وکړئ، نه مې پکې علمي انداز اختیار کو، نه مې پکې اختلافات دایمه وي. بس ساده پښتو کې زمونږ چې کوم حاجیان حج کوي عام ته په اسانه ژبه کې وویښه. نو دا د حج 15 ورځې شوي، 8، 9، 10، 11 او 12. بعضې پکې شپږمې ته هم پاتې شي، افضل دي. موږ بخپله باندې پاتې شو، نبی علیه السلام پاتې شو. نو بنده چې حج لزین بیا په افضلیت باندې عمل کول پکار دي کنه.